अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम डॉक्टर फयाज दे। उम्मीद कोم چې تاسو به ټیک ټاک یې. نن د سره په بل یو ډیره اهمه بیماری باندې خبرې کول غواړم. کوم ته چې مونږه ټیوبرکلوسس وایو، یعنی په ساده دغه کې وته مونږه ټي بي وایو. ټیک شو. اوس ټي بي څه شی دی؟ نو ټي بي اصل کې زمونږ سره د یو بکټیریا په وجه باندې کاس کیږي چې هغه ته مونږ وایو مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس بکټیریا. ټیک شو. دا هغه په وجه باندې کاس کیږي او زیات تر زمونږ سره د لنګز انفیکشن کوي. خو د لنګز نه علاوه چې کوم دی په دې کې څه ایکسترا پلمونری سایټس هم انوالو دي، لکه مثلا دا زموږ سره سکن انفیکشن کاس کولای شي. د دین علاوه زموږ په باډي کې چې کوم لیمف نودز دي دا غي انفیکشن هم کاس کولای شي، لیمفیډینایټس ته موږ وایو. ټیک شو. د دین علاوه چې کوم دی بونز کې هم ټي بي کې دی شي، د دین علاوه په بلډز کې هم ټي بي کې دی شي، یعنی په وینه وغیرہ کې. صحیح ده. نو دا صرف او صرف زمونږه لنګز ته انفیکشن نه کاس کوي، بلکې د لنګز نه علاوه ایکسترا پلمونری سایټس هم شته. ویل کېږي چې 35% کنټریبیوشن چې کوم دی ورلد وایډ ټیوبرکلوسس ته هغه د 8 کنټریز دی، یعنی 8 ملکونه دي چې هغه په دنیا کې چې څومره ټي بي دی دا غي 35% کنټریبیوشن دغه 8 ملکونه کوي او په دې 8 ملکونو کې پاکستان هم شته. نو اټ مینز دا ډیره زیاته کامن بیماری ده په ټوله دنیا کې، خاص کر چې کوم دی په پاکستان کې هم. نو د دین علاوه وس بعضی خلک به وایي چې ټیوبرکلوسس هغه د یو کس نه بل کس ته څنګه لګي، یعنی ټي بي د یو کس نه بل کس ته څنګه لګي. نو ګورئ دا پر ریسپایریټری ډراپلیټس باندې د ټرانسمیشن کیږي. یعنی فرض کا یو کس ته هغه ته ټي بي دی او هغه په یو محفل کې چې کوم دی وټو خېدو، هغه خبرې اترې وکړي او هغه د خلینو لاړې ټیک شو کنه، یا د پوزینس ډراپلیټس وغیرہ لاړه او هغه بل کس چې کوم دی انهیل کړ دغه باډي ته لاړه، نو پاږي کې هغه مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس بکټیریا ای. نو دغه کس ته هم زموږ سره دغه ټیوبرکلوسس او دغه ټي بي کې دی شي. دین علاوه د 100% کیوریبل ډیزیز دی، هیڅ مسله نشته دی. که فرض که تاسو چې کوم ټریټمنټ پلان دی هغه تاسو فالو کوي، د دې پورا علاج وکړي، نو بالکل 100% کیوریبل ډیزیز دی. د هیڅ قسمه د پریشانی څخه خبره نشته. ټیک ده. اوس ټیوبرکلوسس یعنی ټي بي چې کوم دی اصل کې زموږ سره مین دوه قسمه دی. یو ته مونږ وایو مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس، بل ته مونږ وایو مایکوبیکټیریم بوویز. ټیک شو کنه. نو مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس اخو ظاهر خبره ده دغه مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس بکټیریا په وجه باندې کیږي، او چې دا کم مایکوبیکټیریم بوویز دی نو دا زیات تر د انسټرلایزد ملک په وجه باندې کیږي. یعنی مخکې به خلکو چې کوم دی هغه اومه شوده استعمالول او سکل وي دغه په وجه باندې هغه ته چې کوم دی دغه مایکوبیکټیریم بوویز چانسز انتهایی سیوا اوس خودمره کامن نه دی. اوس مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس ډیر زیات کامن دی. ټیک شو. اوس ګورئ بعضی خلک بداوي چې د دې علامات څه قسم دي. ټیک شو کنه. نو هغه مونږه د دې د ټایپس په بیس باندې کلاسیفای کوو. یعنی یو ته مونږ وایو پرایمری پلمونری ټي بي. پرایمری پلمونری ټي بي د ته ویل کېږي چې مخکې په ژوند کې یو کس ته لنګز انفیکشن یا ټیوبرکلوسس نه دی شوی، بلکې په ژوند کې په اوله پیر باندې د تا ټیوبرکلوسس وشو، لنګز انفیکشن وشو، دې ته مونږ وایو پرایمری پلمونری ټیوبرکلوسس. ټیک شو. اوس داسې قسمه پیشنټ چې هغه ته په ژوند کې په اوله پیر باندې ټیوبرکلوسس شوی یعنی ټي بي شوی، نو دا به پریزنټ کیږي د درې مین سمپټمز سره. درې مین سمپټمز څه دي؟ ګوره د چې کله ټوخې کوي پای کې به سپوټمز یعنی بلغم وغیرہ به پکې. دین علاوه د شپې په هغه باندې خوله راځي. ټیک شو. نایټ سویټس به او دین علاوه لو ګریډ فیور به او خاص کر د شپې چې کوم دی هغه تبه برازي یعنی ټمپریچر به دغه سکیږي سیوا کیږي. نو دا زموږ سره د پرایمری پلمونری ټیوبرکلوسس دي سمپټمز دي یا ساين دي علامات دي. ټیک شو. بل زموږ سره یو ټیوبرکلوسس د ټي بي د هغه تم غوايو میلری ټیوبرکلوسس. میلری ټیوبرکلوسس د ته ویل کیږي چې کله زموږ سره ټي بي د لنګ سره چې کوم دی بلډ هم دغه کی انفیکټ کی یعنی بلډ ته هم خور شي ټي بي، د ته بیا موږ میلری ټیوبرکلوسس وایو او په بلډ کې بیا هغه سپټیسیمیا وغیرہ کاس کوي. ټیک شو. نو که فرض کړئ د یو د داسې پیشنټ چې هغه ته میلری ټیوبرکلوسس دی، که فرض کړئ دمږه ایکس رے وکړو، په ایکس رے باندې موږ ته په دې لنګز کې داسې واړه سیډز غوندې ښکاري یعنی تخمونو ټایپ غوندې سیزونه راته ښکاري. نو دا د میلری ټیوبرکلوسس یو ډایګنوسټیک کرایټیریا ده. صحیح شو کنه. د دې نه علاوه د دې و ساينس دي یعنی څنګه چې ما د پرایمری پلمونری ټیوبرکلوسس ساينس وي دغه شانتي د میلری ټیوبرکلوسس هم څه ساينس شته دی. لکه مثلا دغه کس ته به تبې د دې نه علاوه دغه شان نایټ سویټس به څنګه چې ما پاغه کې خبره وکړه چې د شپې په خوله راځي. دین علاوه چې کوم دی دغه پیشنټ با کمپلین کوي چې زما په دې مسلز باندې، زما په جوړونو یا په دې بونز وغیرہ باندې چې کوم دی انتهایی پین درد پی راځي. دین علاوه ماته ستړیواله ډیر زر فیل کیږي. ټیک شو. دین علاوه هغه نوٹ کوي چې زما په ویټ کې چې کوم دی نو کمې راځي یعنی زما ویټ لاس کیږي. ټیک شو. دین علاوه هغه کمپلین کوي چې زما مسلسل په سر باندې درد غوندي راځي. ټیک شو. دین علاوه چې زکل ټوخې کوم نو داغي سره بلغم وغیرہ سپوټم راځي. نو دا زموږ سره د هغه ټیوبرکلوسس نخې دي کم چې زموږ سره د لنګ سره بلډ هم دغه کوي انفیکټ کوي. ټیک شو. یا بلډ ته هم خوريږي. د دې علاوه
بل دې زموږ سره پوسټ پرایمري ټیوبرکلوسز یا پوسټ پرایمري پلمونري ټیوبرکلوسز، یعنی چې کله فرض که په ژوند کې مخکې یو سړي ته ټیوبرکلوسز شوی دی او په ده باندې دوباره اٹیک وکي، یعنی په ژوند کې په دویم پیر په د باندې اٹیک وشي د ټیوبرکلوسز، دې ته موږ وایو پوسټ پرایمري پلمونري ټیوبرکلوسز. ټیک شو کنه؟ نو په دې کې به هم زموږ سره فیوري ګوره ولنې خبره تبه وي، دې نه علاوه د شپې به چې کوم دی په د باندې خوله وغیره راځي، دغه سیم د په مسلز باندې به دردونه وي، د په جاینټس باندې به دردونه وي. ټیک شو؟ دې نه علاوه چې د ټوخې کوي نو په هغې کې به بلغم وغیره راځي. ټیک شو کنه؟ خو یو موسټ امپورټنټ خبره دا ده چې د به پریویس هیستري، یعنی مخکې به د په ژوند کې یو پیر ټیوبرکلوسز خامخا شوی، یعنی دا به کې یاد ساتو. ټیک شو؟ اوس څنګه چې ما په سٹارټ کې ویلیو چې ټیوبرکلوسز صرف زموږ سره لنګز نه انفیکټ کوي، یعنی صرف لنګز نه انوالي په دې کې، بلکې د لنګز نه علاوه هم څه سایډ شته، څه ځایونه شته، لکه مثلا ګورئ دا زموږ سره تاسو ته ما وویل چې لیمف نوډز هم لیمف نوډز ته هم ټیوبرکلوسز کېدی شي، هغې ته موږ لیمفیډینایډس وایو. ټیک شو؟ یعنی د دغه لیمف نوډز انفلمیشن کېږي د ټیوبرکلوسز په وجه باندې. دې نه علاوه زموږ چې کومه جی آی ټي ده، یعنی د خولې نه واخله د لارج انټسټاین پورې چې څومره د ریکټم پورې چې څومره پارټ دی، نو په دې پارټ کې هم زموږ سره ټیوبرکلوسز کېدی شي. ټیک شو؟ دې نه علاوه موږ ته ابډامینل ټیوبرکلوسز هم کېدی شي. څه شي؟ ابډامینل ټیوبرکلوسز، یعنی د خېټې ټي بي چې ورته موږ ساده وایو. اوس ګورئ چې کله موږ جی آی ټي ایکس ری وکړو کنه، ایکس ری، نو په ایکس ری باندې موږ ته اصل کې د خېټې چې کوم والز دي یا د ایلیم او د سیکم، یعنی کوم چې د لارج انټسټاین د غټي کولمې پارټس دي، یو ته موږ ایلیم وایو، بل ته موږ سیکم وایو. نو د دې دیوالونه چې کوم دي دا موږ ته په ایکس ری باندې بالکل پیړ ښکاري. یو دا ډایګنوسس دی. دویم دا دی چې یاره دغه قسم پیشنټ ته به زموږ سره ای سی ټیز ډیولپ کېږي. ای سی ټیز دې ته وایي چې د خېټې په دې لاندې پورشن کې چې کوم دی انتهایی سیوا اوبه وشي. ټیک شو؟ دې ته موږ ای سی ټیز وایو. نو دا زموږ سره نخې دي د ابډامینل ټیوبرکلوسز. د دې نه علاوه دغه ټیوبرکلوسز زموږ هارټ هم افیکټ کولی شي، یعنی هارټ کې انفلمیشن د هارټ نه چاپ چاپیره چې کومه پرده ده هغې ته موږ پیریکارډیم وایو، د هغې انفلمیشن هم راوستی شي. ټیک شو؟ پیریکارډایټس ته موږ وایو. د دې نه علاوه چې کوم دی د دې هارټ نه د فلویډز لیکیج کیږي، دغه پیریکارډیل سپیس د هغې ته موږ پیریکارډیل افیوژن وغیره وایو. ټیک شو؟ د دې نه علاوه برین هم انوالو کولی شي. ګورئ که فرض که دغه ټیوبرکلوسز د برین یو لیر دی، یعنی زموږ د دې مزغونه چاپ چاپیره یو داسې ممبرین تاو دی. ټیک شو؟ یو کورینګ ته تاو دی، هغې ته موږ مننجیز وایو. که فرض که ټیوبرکلوسز دغه مننجیز انوالو کړه او دغه انفیکټ کړه، نو په هغې کې انفلمیشن راولي، هغې ته موږ مننجایټس وایو. ټیک شو؟ نو دا زموږ سره د ټیوبرکلوسز چې کوم ایکسټرا پلمونري سایډس وو دا موږ هغه په ډیټیل باندې وي. ټیک شو؟ اوس د دې نه علاوه بعضې خلک به تپوس کوي چې یاره په کومو خلکو کې د دې چانسز سیوایي، د دې ریسک فیکټر څه دي. نو ګورئ یو هغه خلکو چې د چا ایج چې کوم دی هغه سیوایي یا ډیر زیات کمی، لکه ماشومانو ته ډیر زیات کامن دی. ور دین علاوه اولډ ایج خلک، یعنی د 40 سال نه بعد په دې ایج کې ډیر زیات کامن دی. ور دین علاوه بعض خلک دي چې دغه سوشیو اکونومیک سټیټس ډیر زیات لوی، مثلا هغه په کچو کچو کورونو کې اوسېږي، په تنګو تنګو کورونو کې، یا د هغوی چې کوم هایجینیک انوایرمنټ وي هغه پوري انتهایی پور هایجین زی. دین علاوه کچ کچ کورونه. ټیک شو؟ دین علاوه بعضی خلک په کراوډ کې اوسېږي، یعنی په یو کور کې 20 25 30 کسان اوسېږي، نو په هغې کې چانسز د ټیوبرکلوسز سیوایي. د دین علاوه که فرض کا ستا د ټیوبرکلوسز یعنی د ټي بي د بیمار سره ستا یو کلوز کنټیکټ راځي، یعنی هغه خبرې کوي او د هغې لاړې وغیره په تا باندې راځي او هغه ستا جسم ته دننه ځي، تا ته بیا ټیوبرکلوسز کېدی شي. د دین علاوه که فرض که یو سړي ته په ژوند کې ایچ آی وي انفیکشن شوی، ایډز ورته شوی، نو د هغه ایمیون سیسټم چې کوم دی هغه څه شوی، هغه سپریس شوی، هغه بالکل دباو شوی، نو دغه کس ته زموږ سره د ټیوبرکلوسز چانسز انتهایی زیات دي. د دین علاوه که فرض که یو سړی سموکینګ کوي، یعنی سیګریټ وغیره څکي، یا یو سړي ته کینسر دی، نو دا د هغې لپاره ریسک فیکټر دی. صحیح شو؟ د دین علاوه کلینیکل پریزنټیشن هم دغه دی، ما چې تاسو ته څنګه ووایي چې یاره یو کس ته به تبه وي، د دین علاوه د شپې به پرې خوله راځي، خاص کر ماښام به د هغې لو ګریډ فیور وي، د دین علاوه د هغه په مسلز په جاینټس باندې به پین وغیره راځي. ټیک شو؟ دین علاوه د ټي بي پیشنټ چې کوم دی هغه ته لوږه ډیره نه محسوسیږي، یعنی د هغه چې کومه لوږه ده نو هغه ختمیږي. دین علاوه د خوراک نه کوي، نو د هغه به ویټ لاس ورسره هم راځي. د دین علاوه مسل جاینټ پین تاسو ته ما ووایي. او بعض ټایم کې د ټیوبرکلوسز پیشنټ که فرض کا دغه بکټیریا بلډ ته لاړ شي، سپټیسیمیا کاز کی، نو بیا په داسې پیشنټ کې موږ ته انیمیا هم میلاویږي، یعنی د دغه ټیوبرکلوسز د پیشنټ چې کوم بلډ دی نو هغه کاونټ به هم موږ ته کم میلاویږي. ټیک شو؟
بعضی خلک به تاسو کوي چې دغه ټیوبرکلوسس د لپاره موږ کم ټیسټونه کولای شو. نو ګوره یو بیس لاین ټیسټونه دي. بیس لاین ټیسټونه مطلب دا دی چې کم سی بی سی ټیسټ موږ کوو، پاره کې موږ وایټ بلډ سیل کاونټ ته ګورو، هغه به سیوا شوی. د دین علاوه موږ یو ای اس آر ته ګورو، الکترولایټ سیډیمنټیشن ریټ هغه به انکریز شوی. دین علاوه سی ریاکټیو پروتینز به په سی بی سی کې انکریز شوی. دین علاوه موږ سپوټم کلچر ټیسټ کوو. دین علاوه موږ چیسټ ایکس ری کوو، صحیح شو کنه. دین علاوه موږ ال اف ټیز ګورو، ار اف ټیز ګورو چې ار کډنی لیور وغیرہ خو افیکټ شوی نه دي. ټیک شو. د دین علاوه یو بل ډیر ښه ټیسټ دی، هغه ته موږ وایو نیټ ان ډبل ای ټی نیوکلیک اسید امپلیفیکیشن ټیسټ ته وایو. دا ټول نه بیسټ ټیسټ دی. ټیک شو. دین علاوه ماته ستو وی چې چیسټ ایکس ری باندې هم موږ ته ریزلټ شو کې دی شي او دا خبره کنفرم کې دی شي چې د کس ته ټي بي وغیرہ شتا ک نشته دی. ټیک شو. اوس بعضی خلک به تاسو دا کوي چې یاره دغه ټیوبرکلوسس یعنی د ټي بي علاج څه دی. نو ګوره د ټي بي علاج زمونږ سره شپږ میاشتې علاجي که فرض که دا سړی کمپلیټ دا کورس واغستو نو بالکل کمپلیټ 100% هغه کیوریبل دی، څه مسله نشته. نو 4 ډرګز موږ ورکو بیمار له، پای کې زموږ سره راځي آیسونازیټ شو، ریفامپیسین شو، پایرازینیمایډ شو او ایتامبیوټال. دا 4 ډرګز راځي. ټیک شو. نو دا 4 ډرګز موږ د سي ډیوایډ کو په دې شپږ میاشتو کې چې را اولنۍ چې کم فرست 2 میاشتې دي، اولنۍ میاشتې نو دې کې موږ د قسلور وانه میډیسنز ورکو بیمار ته، صحیح ده. او به چې کوم اخیرنۍ سلور میاشتې دي، یعنی اولنۍ 2 میاشتو کې موږ سلور ډرګز ورکو. د دې علاوه چې کوم اخیرنۍ سلور میاشتې دي بیا اولنۍ 2 ډرګز استعمالوي لکه آیسونازیډ او ریفامپیسین وغیرہ. اوس چې کله دا میډیسن یو کس استعمالوي نو هغه ته بیا موږ وایو چې د دې میډیسن د استعمال سره غوړې پتا باندې دا مسله راتلی شي. لکه مثلا آیسونازیډ میډیسنز کا فرض کړئ یوز کوي نو پیریفرل نیوروپیتھی راتلی شي، دا غخپي او د کیږي نمنس وغیرہ پکې راځي. نو بیا موږ وټامین بی 6 سره هم په کمبینیشن کې ورکو. دین علاوه فرض کړئ یو کس ریفامپیسین یوز کوي نو ریفامپیسین سره د ایموشنل افیکټس غونډي راځي، یعنی په سړی باندې خوله راځي دا غي د استعمال سره. دین علاوه د سترګو نه اوخ کیږي جاړي غونډي، صحیح ده. دا غي ایموشنل ساید افیکټس دي. ټیک ده. دین علاوه که فرض کړئ سړی پایرازینیمایډ یوز کوي نو د ټي بي بیمار هغه به کمپلین کوي چې زما پر جاینټس کې پین غونډي دی او یوریک اسید سیوا دي. ټیک ده کنه. دغه پایرازینیمایډ هایپر یوریسیمیا هم کاس کوي. دین علاوه ایتامبیوټال چې کوم دی دغه یوز که فرض کوم کوو نو هغه زمون سترګو بیماریاں کاس کولای شي، لکه مثلا اپټیک نیورایټس شو او دین علاوه کلر بلایندنس ډیزیز دا هم کاس کولای شي. ټیک شو. اوس د خواګوري چې کله میډیسن کار نه کوي، ټیک شو کنه، یعنی میډیسن کار نه کوي، ټیوبرکلوسس زموږ سره ریزिस्ټنټ دي، نو بیا ډاکټر چې کوم دی هغه زموږ سره یو بل ټیسټ بیمار ته پرسکرایب کوي چې ته جین ایکس پر ټیسټ وکړه.